أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ مؤمنون اتلسم سپارہ آیات نمبر 101 فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون دا تخویف اخروی دی فإذا نفخ پس هر کله چې پوکی اوالی شي فی الصور پشپیلی کې نو فلا انصاب بینهم نو هیڅ نسبونه به پکار ناراضي په بینهم په مابین د دوی کې یومئذ په دغه ورځ باندې ولا یتساءلون نه به یو بل ندی تپوسونه کولی شي نو فاذا نفخ هر کله چې پوکی اوالی شي فی الصور پشپیلی کې اسرافیل علیہ السلام الله تعالی په دې کار باندې مقرر کړی دی چې کله ډومبنې شپېلې اووي دنیا به ټوله ختم شي درهم برهم بشي اسمانونه به راوغورځېږي دریابونو کې به اور بل شي نور سپوږمۍ هر څه به چې کوم دی دړې وړې شي دلته کې چې کوم شپېلې ذکر دی نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دین نفخ اولا مراد د ینو ډومبنې شپېلې ته مراد ده چې د دې سره به دنیا مکمل طور ختم شي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د دین نفخ ثانی مراد ده یعنی دویمه شپېلې ته مراد ده چې په هغې سره به خلک بیا دوباره د قبرونو نه راپاڅولی شي او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو قول دا دی چې هغه فرمایي د دین نفخ ثانی یعنی دویمه شپېلې مراد ده ډومبنې شپېلې سره به ټول خلک مړه شي ختم بشي بیا چې نفخ ثانی دویمه شپېلې ووالي شي نو ټول خلک به د خپلو قبرونو نه راپاسي سرونو نه به خاورې سنډي او ټول به میدان حشر ته را روان دي نو دا دویمه شپېلې ده د ډومبنې او د دویمې شپېلې په منځ کې 40 کاله دا چې کوم دی فاصله ده یعنی 40 کاله وروستو به اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلې پوکي او چې کله دویمه شپېلې پوکي نو ټول انسانان دا به راپاسي عبدالله ابن عباس نو فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو کس راځي او ټول به په میدان یو کس به راځي یو کس به دا به راځي میدان حشر ته یو کس به چې کوم دی راجمع کي ټول به راجمع شي بیا به یو منادي یعنی اعلان کوونکی الله تعالی یو منادي هغه به اعلان وکړي چې په دې کس باندې د چا حق شته دی یو کس پر منتخب کی چې په دې کس باندې چا حق شته دی نو د چا به حق وي نو هغه بلل شي خپل حق پدې او دا د څه ورځ ده چې پلار به وي چې د پلار زوی کله میدان ته راولي کنه چې په دې چا حق شته دی دا پلار به ځل کې وي چې خدای زما په دې زوی باندې زما د حق راوخیږي چې دنه زه خپل حق والم ما ته نیګې ملو شي ښځه به د خاوند دپاره سوال کوي چې کله خاوند میدان ته راشي نو دا ښځه به وي چې یا خدای پاکه زما په حق راوخیږي چې نیګې دې والم او خاوند به خیال کوي چې خدای پاکه زما په دې ښځه باندې حق راوخیږي چې نیګې ته والم یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني دا څه ورځ ده چې پلار به د زوی نه تښتي زوی د پلار نه مور د لور نه لور د مور نه دوست د دوست نه هر سړی به د یو بل نه تښتي
د څه وجې نه به تښتي دې وجې نه به تښتي هسې نه مانن چې نیکي وغواړي څوک رانه نیکي وغواړي نو په دغه ورځ باندې بیا د یوې نیکۍ قدر وي ځکه چې د انسان په اعمالو کې یوه نیکي درنه شوله حدیث مبارک کې راځي په ده باندې به د جنت حکم کېږي جنت ته به ځي یو ګناه یې دروند شو یوه نیکي یې سپکه شوله د باندې به د جهنم حکم کېږي جهنم ته به ځي او که دواړه برابر شو نو بیا به اعراف کې وي د جنت او د جهنم منځ دی په هغې کې به وي څه وخته پورې به هغې کې وي او بیا به الله تعالی حکم وکړي جنت ته به داخل کړي نو هغه وخت کې قدر معلوم شي دې وخت کې د نیکۍ قدر نه معلومي ټوله ورځ مونږ هسې لګیا یو او د دې په ځای لا اله وایو سبحان الله وایو الحمدلله وایو نو په دې ډېر شي نیکۍ مونږ ته میلاویږي فاذا نفخ فی الصور پس هر کله چې بوکي ووالي شي په شپېلۍ کې نو فلا انصاب بینهم نو هیڅ نسبونه به په کار نه راځي په مابین د دوی کې رشتهدارۍ به په کار نه راځي یومئذ په دغه ورځ باندې ولا یتساءلون او دوی به د یو بل نه تپوس نه کوي یو بل نه به تپوس نه کوي بل ځای کې راځي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او دا خلق به د یو بل نه تپوسونه کوي نو هلته وي د یو بل نه به تپوسونه کوي او دلته وي دوی به د یو بل نه تپوسونه نه کوي هلته وي د یو بل نه به تپوسونه کوي او دلته وي د یو بل نه به تپوسونه نه کوي تطبیق پکې دا چې دا مواقف او مقامات جدا جدا دي بعضې مقامات په آخرت کې داسې چې مسلمانان به د یو بل نه تپوسونه کوي او بعضې مقامات داسې دي چې په دې باندې به د الله تعالی هیبت دومره سوري چې د یو بل نه به څوک تپوس نشي کولی اشرف علي تنوي رحمه الله هغه وایي چې د دواړو امورو تعلق د کفارو سره دی فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون چې دا کافرانو نسبونه هم د یو بل په کار نه راځي مسلمانان به د یو بل په کار راځي لکه حدیث مبارک کې راځي چې یو حافظ قرآن دا به د لسو کسانو شفاعت کوي اشرف علي تنوي رحمه الله وایي چې دا نسبونه چې کوم نیکانی صالحانی دا به د یو بل په کار راځي دغه رنګ دا خبرې چې کوم نه کوي که نو دا به کافران نه کوي د کافرانو په باره کې ده مسلمانان به د یو بل نه تپوسونه هم کوي لکه حدیث مبارک کې راځي چې د چا نابالغه ماشومان مړي دي نابالغه نو هغوی به اوبه راغستي میدان حشر کې به ډېره تندی او دوی به د اوبه راوړي په لاره به د خلک یو به دوی ماله اوبه راکړه هغه وایي چې نه دا زه خپل مور او پلار له دا اوبه وړم نو دا بچي د ده په کار رانلو په شرط ته دی چې د پلار ایمان سلامت وي نو نیکان به د یو بل په کار راځي شفاعت په کې باذن الله د الله تعالی په حکم سره نو دلته کې چې فلا انصاب بینهم هیڅ نسبونه به د یو بل په کار نه راځي په مابین د دوی کې ولا یتساءلون او دوی به د یو بل سره خبرې هم نه کوي نو دی نه اشرف علي تنوي رحمت الله علیه دی نه کفار مراد دي چې کفار نه یو بل سره خبرې کوي شي کافران مشرکین او نه به د دوی څوک په کار راځي فمن ثقلت پس هغه څوک چې درانی شو موازینه عملونه ددو نو فاولئک هم المفلحون دا خلق کامیاب دی ومن خفت او هغه څوک چې سپږی شو موازینه عملونه د هغه نو فاولئک الذین د هغه کسان دي خسرو چې تاوانیان کړي دي ځان خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم ځانونه خپل فی جهنم په جهنم کې به دوی خالدون همیشه د پاره وي کافران عملونه به څنګه تللی شي نو بعضې وي چې عملنامې به تللی شي عملنامه به کېښودلی شي ټول به د هغې کولی شي او بعضې وي د اعمالو له به خپل شکلونه ورکړي شي نو د هر عمل به خپل شکل هغه به تللی شي او بعضې وي د انسانان به تللی شي خو د کافر به هېڅ قسمه وزن ني اگر کو دی ډېر غټ وي خو د به هېڅ قسمه وزن ني د هر څه به تللی شي تلفحو سوځي به وجوههم مخونه د دوی النار په اور کې تلفحو سوځي به وجوههم مخونه د دوی النار دا اور
وهم فيها او دوی په دې اور کې کالحون بد شکل وي. کالحون تفسیر احادیثو کې راغلی دی، ترمذی شریف کې راغلی دی چې کالحون دی به څنګه بد شکلی، دا جهنمیان چې جهنم ته ورواچي که نه او اوبو له ورکوي یا جهنم کې، نو دا شونډه به یې دې کپرۍ ته راورسي او دا لاندې شونډه به یې نامه ته راورسي او دا غاښونه دا خوله به یې ټوله بار پرته وي. نو د دې وجې نه به دوی ډېر زیات بد شکله ښکاري چې شونډه یې بری، لاندې شونډه یې نامې ته رسېدلي او غاښونه خولې ټوله بار پرته وي، نو خامخا بیا بد شکله ښکاري. نو دوی ډېر زیات بد شکله وي. تلفح وجوههم سوځي به مخونه د دوی النار اور. نو دا مخونه یې ځکه ذکر کړل چې انسان باندې که څوک ګزار هم کړي د خپل مخ بچ کړي، سر ورته کته کوي، سینه ورته مهته کوي، اوږه ورته مهته کوي، خپل مخ بچ کړي، دا مخ باندې انسان ډېر خفه کېږي چې مخ رانه څوک خراب نه کړي. نو دلته کې دا اور به د دې دا مخونه خرابوي، مخونه به یې سوځي. نو چې مخونه یې سوځي نو نور اعضا به په طریقې اولا سوځي. نو دا مخ یې دې وجې نه ذکر کړو چې مخ خلک بچ کړي د دې به مخونه سوځي، نو دا نور ځایونه خو به خامخا بیا سوځي. بس فاذا نفخ پس هر کله چې بوګي ووالي شي فی الصور په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم پس نه به وي هېڅ نسبونه بینهم په مابین د دوی کې یومئذ په دغه ورځ باندې ولا یتساءلون او نه به دوی تپوس کوي د یو بل نه. فمن ثقلت پس هغه څوک چې درانی شو موازینه عملونه د هغو فاولئک هم المفلحون هم دا کسان کامیاب دي. ومن خفت او هغه څوک چې سپک شي موازینه عملونه د هغو فاولئک الذین دا هغه کسان دي خسروا چې دوی تاوانیان کړل انفسهم ځانونه خپل فی جهنم په جهنم کې به خالدون همیشه دپاره وي. تلفح وجوههم نو سوځي به مخونه د دوی النار اور وهم فیها کالحون او دوی به په دې اور کې بد شکله وي. سبحان الله بحمده سبحانک اللهم